هسپتال دا نن زبردست یو کار شوی دی چې ډیپټي کمشنر نوخار هغې هسپتال باندې چاپهوالي د ورغلی او د هغې ویزټ یې کړی دی او د هسپتال چې کوم بدترین صورتحال و نو هغه یې کتلی دی. هسپتال کې چې کومه بد انتظامي وه په هغې باندې نوټس اخیستی دی او تفصیلي دورې نه پس چې کم کمیانې وې کم مسلې وې نو هغې باندې هغه ځان سره نوټ کړی او مقامي هسپتال انتظامیې ته هدایت کړی دی چې کم زمونږ د انتظامیې د حکومت ذمه جوړېږي نو هغه به مونږ کوو او زه به راپورټ ورکړم صوبې ته چې تاسو ته څه شیزونه پکار دي چې دا ژر مهیا شي. خو دې سره چې کوم ستاسو ذمه داریانې دي لکه لوکل دا بد انتظامي ده د فن منیجمنټ دی او دلته کې صفایي ده دلته کې د څښلو اوبو سیستم دی ډېر داسې شیزونه دي چې هغه تاسو سره تړلي دي نو دا ستاسو کار دی او دې کې به هېڅ قسمه غفلت زه نه برداشت کوم. نو ډېر زبردست اچیومنټ شوی دی د ډیپټي کمشنر نوخار هسپتال باندې د هسپتال دورې نه پس په هسپتال کې یو هلچل جوړ شوی دی او ما کتلی چې هسپتال کې یو یره او هسپتال کې سرګرمي هغه په نظر راغلی ده. نو مونږ دا وایو چې زبردست کار ډیپټي کمشنر نوخار نن کړی دی. دا ادارې د دې ټول نوخار که مونږ ووایو نو انتظامي سربراه ډیپټي کمشنر نوخار دی او د دغه انتظاماتو ذمه داري هم د دی ده. نو د هر ادارې دی تپوس کولی شي او که په دې ادارو باندې دی داسې د دې تپوس کول شروع کړل نو زه یقین سره وایم چې دې که به ډېر لوی امپرومنټ وشي ډېر لوی اصلاحات به پکې وشي او ډېره لکه تپوس والا چې پیدا شي که نه بیا هغه شی نه خرابېږي. نو ما چې نن څه کتلي دي نو د هغې په بنیاد وایم چې ډېر زبردست کار یې کړی دی. هسې زه به ووایم چې ډیپټي کمشنر نوخار له الله تعالی یو ښه افسر ورکړی دی. دې ټایم کې ډېر تیزۍ سره د ډسټرکټ کونسل چې کوم ډسټرکټ کوم هیډ کوارټر دی کوم دفتر دی د خپلې بنګلې سره چې دې کوم جوړ کړو نو ډېر عالیشان او ډېر لوی دفتر سیکټریټ ډسټرکټ سیکټریټ به ورته ووایو هغه یې تیار کړو. نو هغې سره به فایده دا وشي چې څومره دغلته به خلک یو ځای ته تلل بل ځای ته تلل نو دغلته هم په دې یو چت لاندې دفتر کې به دفترې وي خلک به ناست او کارونه به کېږي نو ډېر کارونه اسان کړل نوخار ته. د دې نه علاوه بیوټیفیکیشن حوالې سره هغوی قدمونه اوچت کړي دي. خو به چې دن د دفتر وکتو دفتر کې څومره په تیزۍ باندې په دې کار وشو او دفتر را تیار شو نو نوخار له یو ډېر لوی سیکټریټ ورکړو. ډیپټي کمشنر عرفان الله محسود زبردست طریقه کار سره د نوخار مسایل هغه فوکس کړي دي هغې باندې کوشش کوي چې مسایل هم حل شي او چې کومه د دفترونو نظام دی انتظامات دي نظام د دلې نو په دې باندې هم فوکس کړی دی. د هغې غټ ثبوت نن تاسو ته دا هسپتال ویزټ دی چې بالکل غیر اعلانیه طور هسپتال ته صاحب د وخته رسېدلی دی او هسپتال یې ویزټ کړی دی او بیا هلته کې معلومات کړي دي. نو دا د نوخار د ټولو نه غټ هسپتال دی او دې کې که مونږ ووایو چې 5% دې کې امپرومنټ وشي که نه نو دا خلک دې ته به ډېر لوی ریلیف میلو شي. نو ډیپټي کمشنر هم ورته ډېر سخت هدایات کړي چې هیڅ کوتاهي به نه برداشت کوم او ما ته دا هسپتال ټیک پکار دی.